ګرانو کتونکو، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب نن شپږمه ورځ وه. په دغه شپږمه ورځ نن پخواني وزیر اعظم انورالحق کاکړ راغلی و، ورسره فضل الرحمن خلیل صاحب راغلی و، او دې نه علاوه ام الولي خان راغلی و، ورسره د قبایلو مشران راغلي وو، د وزیرستان، خیبر، لنډې کوتل، جمرود او داسې د یو شمېر قبایلي مشرانو چې مختلفو سیمو سره تعلق ساتلو. په دغه علاقه کې چې کومه غټه جرګه ده، د هغې صدر هم پکې موجود و، او د مولانا انیس احمد صاحب سره یې تعزیت وکړو. نن ګرانو کتونکو، یو خو د انورالحق کاکړ صاحب سره زموږ خبرې اترې شوې، او هغه وی چې یاره فیلډ مارشل د شیخ صاحب دغه مرګ په زړه اخیستی دی او ډېر رنجیده و. نورې ډېرې خبرې شوې زموږ په دغه پیج باندې پرتې دي چې دا یوه اساسه وه، او هغه وی چې یاره دا د ایشیا شیخ الحدیث و، او داسې خسته په پسدو کې بیا پیدا کېږي. او دا خبرې چې انورالحق کاکړ صاحب کړي دي، نو په دې باندې د اعلی سطح یو لوی اجلاس شوی دی چې په دغه اجلاس کې وزیر اعظم، فیلډ مارشل او نور ګڼ شمېر اعلی چارواکي پکې ناست وو، او د آینده صلاح عمل څنګه چې ویل کېږي چې د شیخ صاحب دغه ناګهاني شهادت دا به ډېر زیات بدلون راولي په پاکستان کې، او په هغې باندې کار شروع دی. دویم، فضل الرحمن خلیل صاحب، هغه نن ډېرې ښه خبرې وکړې، هم زموږ په دې پیج باندې شته. او چې د پاکستان نه 12 علما او د افغانستان نه 12 علما باندې مشتمل یوه جرګه جوړه وه. د پاکستان د 12 علماو چیرمین چې کوم دی، هغه شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب و. او چې کله مونږ لاړو په وفد کې، نو هلته ملا هیبت الله او داسې چې څومره کابینه ده، نو هغه شیخ صاحب شاګردان او ډېر ښه عزت یې ورکړ، او شیخ صاحب ډېر په ښه انداز کې بریف کړل، او د امن دغه معاهده چې کومه ده، نو بس په دې لاسلیک پاتې و، او څو ورځو کې به کېده، خو وی شیخ صاحب یې رانه شهید کړ. نو هغه په خپلو خبرو کې وي چې دا د امن قتل دی، او هغه دا هم ووی چې ما خو ورسره سفر کړی دی، د امن دپاره، د پاکستان دپاره د هغه کردار د ستاینې دی، چونکې هغه اردو ژبه وي. هغه وی چې شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب چې د ملک دپاره کوم سوچ و، نو ناممکنه چې بیا داسې زړور، پوی، هوښیار عالم چې کوم دی، هغه موږ ته مخې ته راشي. خو وي امن د عالمانو نه بغیر نه کېږي، او دا نور څوک نشي کولی. دا هم د فضل الرحمن خلیل صاحب خبره وه. او په شیخ صاحب باندې ډېرې عجیبه خبرې چې تاسو وورئ، هغه زموږ په دغه پیج باندې شته دي. نور ډېر لوی انکشافات یې کړي دي. په صوبایي حکومت یې هم نیوکې وکړې، عالمان ټارګېټ کېږي، پناه کېږي، او صوبایي حکومت محفوظه دی. دا ولې څه سوالونه یې اوچت کړل. بل انورالحق کاکړ صاحب، هغه د مولانا فضل الرحمن د هغه بیان تایید وکړو چې ته څوک یې چې ته موږ ته مرتد وې، او چې ته موږ ته مرتد وې، نو ته مرتد یې. په هغې باندې ډېرې ژورې او ګټورې خبرې وکړې هم شته. بیا موږ قبایلي مشرانو سره خبرې اترې وکړې، نو قبایلي مشران ووې خو چېرې وفاق او صوبه دا خپل منځ کې دا تاوتریخوالی چې کوم دی، دا پرېږدي، او موږ له با اختیاره اجازت راکړي، نو دا جرګه موږ کولی شو. صوبایي حکومت خو جرګې راغواړي، نو جرګې وي د دوی کار نه دی، نه په جرګه پوهېږي، او نه د دوی د جرګو سره امن راتلی شي. دا د هغه قبایلي مشرانو خبرې وې. دا هم ډېرې مهمې خبرې په خپل ځای. بیا ښاغلی ام الولي خان، هغه وویل چې یاره دا د پښتون قام اساسه وه،
زمونږ باوجداد چې کوم دی نو د دې خاندان سره یو تړون و، انتهایي افسوس دی پې. او وی چې کله مې دا خبر اورېدلې د هغې ورځې نه زما موقف ډېر واضحه دی او د حکومت نه دغه غوښتنه ده چې قاتلان دې زر تر زره مخې ته راوستی شي او هغوی چې پیډ مارشل یو ښه کار کړی دی نو څه کې موږ یې نه ستایو، ښه کار کوي بالکل به یې ستایو. نو د ایمن ولي خان دغه خبرې خو هم زموږ په دغه پیج باندې شته دي، مزید هغه تاسو کتی شئ. ډېرې مهمې خبرې کړي دي او په بلو په واقعه باندې چې آخر کب تک یې چلېږه. نو نن بنو کې یو شمېر د پولیسو جنازې اوچتې شوې، خاورو ته وسپارلی شو، خو د صوبایي حکومت یو نماینده پکې ګډون ونه کړو. څومره د افسوس خبره ده. دا د چا بچي نو، دا د مل محافظان نو، د دې پښتونخوا دپاره د خپل ځانونو وینه توی نه کړه. نو یو په دې کې ګډون ونه کړو. نو چې کله موږ دا خبرې کوو نو لنډې لپاړې څه وایي چې ته بس وزیر اعلی یادې، وزیر یادې، څوک یاد کړم؟ تا یاد کړم؟ داسې وزیر اعلی به وي؟ دله پکار چې پورې رسېدلې وي موقع ته او بیا جنازې ته. نو په دې باندې چې کوم دی نو هم ډېرې عجیبه عجیبه نیوکې روانې دي. خو الله دې د پښتون قام من شي، ځکه چې صوبه داسې خلکو ته حواله ده چې هغوی وله جوازونه ګوري خو دلیل ورسره نشته. او قام اوس سپیم شو چې دوی څه وایي او څه کوي، بس صرف دې ته ناست دي چې ویډیوګانې کټ کوي او لږې لږې هغه شیر کوي. خو ډېر زیاته ده افسوس خبره ده. او نن مهمه ورځ وه د مارکه خپ انډیا له چې کوم عبرتناک شکست ورکړی شو او د هغه شکست وروستو پاکستان په ټوله دنیا کې وځلېده او ټرمپ کاکا بار بار چې کوم دی د فیلډ مارشل او د وزیر اعظم دا ذکر چې کوي، نو دا د هغه انډیا ته او راپیل چې موږ راغورځولي وو د هغه شکست، هغه زړورتیا، هغه برندې سترګې چې شاته اسرائیل وو، شاته امریکا وه، هغوی ته په شا شو او یو کال دوی ټونګې وچلولې، افغانستان یې په موږ راواچو، هغوی یې موږ استعمال کړل خو هېڅ یې هم حاصل نه کړل. او هلته هم شکست، دلته هم شکست. او فیلډ مارشل ته نن په ټوله پښتونخوا کې، پاکستان کې زبردست خرای تقسیم چې کوم دی نو هغه پیښ شو. چارسده کې خو هم د مسلم لیګ نون د میا احمد عیشه کاکا خیل په مشرۍ کې یوه ریلي وشوله، هغوی کې ګڼ شمېر کارکنانو، عام ولس، تاجرانو هغوی پکې ګډون وکړه. نو ګران کتونکو، یو خو د شیخ صاحب یو نه هېرېدونکی درد دی. انیس صاحب په دې حالاتو کې پرون هم خپل درس له تللی و، نن هم خپل درس له تللی و، یو جمعې پورې چوټي وي، نو خپل درس یې جاري ساتلی جامعه نعمانیه کې. او د خلکو یو په دلو دلو را روان دي. قبرستان کې د شیخ صاحب په قبر باندې عزرایله ډېر زیات خلک را روان دي. خو تر دې وخته پورې پیشرفت لا نه دی شوی. بس پیشرفت کې دغه دي چې صرف یو کس راغلی دی، یو کس، څلور نه، یو کس. او یو کس دا دومره لویه سانخه کړې ده او بیا هغه تللی دی. نو کله به په هغې باندې هم خبرې اترې کوو، خپلو اورېدونکو سره به دغه تفصیل خو هم شریکوو. خو دې وخت کې ټول ایجنسۍ لګیا دي او د شیخ صاحب دغه قاتلان چې کوم دی نو د هغې د ګرفتارۍ دپاره هڅې روانې کړي دي. الله دې کړي چې کامیاب شي. خو ډېر لوی درد یې را رسولی دی او پښتون قام، پاکستان، مسافر دی ټول جړولي دي. د شیخ صاحب دا شهادت په ډېر بدلون راولي. نورې داسې ډېرې خبرې پروګرام اوږدېږي انشاءالله په بل ویلاګ کې به سره خبرې شریکوم.